बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तासु टोल به روغ جوړ صحت سره یې. نن به د ګولډ ویکلی انالیسس کوو، کوم ځای کې به په نیکسټ ویک کې به باینګ کوو، کوم ځای کې به سیلینګ کوو. هغې دپاره د ټولو ضروري فور ایکسپیکټ کې وزټ کول دي. فور ایکسپیکټ کې کلنډر کې نیکسټ ویک کې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ریډ نیوز دي. په منډې باندې پی ایم آی ډیټا ده، آی اس ایم او دا ډیټا 47 48 دا به دغه رینج به په دې کې. ټیوزډے باندې جاب اوپننګ ډیټا ده 7 پوینټ او دا هم دومره خاص ډیټا نشته، دا به هم په رینج کې. او په 56 باندې ای ډي پی ډیټا ده د 41 دا په دې ورځ به لږ موومنټ سیوا په وینسډے باندې 41 کې او 48 کې سپیس پکې ډېر سیوا دی. او په 8 بیا آی اس ایم ډیټا ده 54 53. ټرسډے باندې ان امپلایمنٹ کلیم دی او په فرایډے باندې ان اف پی ده، کوم چې د میاشتې په اوله کې فرایډے باندې 50 کې او 61 کې. نو ډېر سپیس دی پکې، په دې ورځ به هم ډېر موومنټ سیوای. نیکسټ ویک کې ټول ریډ نیوز دي، په هر ورځ ریډ نیوز دي. او نیوز طرف ته لاړ شو. نیوز نو ګلوبل ویک او ډالر ډومیننس لا نیوز پکې نشته، لاک نیوز پکې لا نشته. بازو سوات اف ایکس کرپټو یوټیوب چینل ته 1070 سبسکرایب پوره شوي دي. په دې چینل کې تاسو ته ویکلی انالیسز ملاویږي، ډیلی انالیسز ملاویږي او ټریډینګ کورس به اپلوډ دی. که څوک بیسیک زده کول غواړي او تاسو دا ویډیوز فل کتی شي بیسیک سره د سمپل سټریټجی. بازو خپل انالیسس طرف ته که چا نه سبسکرایب کړی پلیز سبسکرایب یې کړئ. بازو انالیسس طرف ته نو دا ټوټل کوم ډیټا چې وه دا ډیلیټ کړو، زموږ نوې ډیټا پکار ده. که د دې دا ښکلی ایریا ده، پیپ راواخلو او ډرای کړو. یو زونز دا زبردست زون دی، ګرین کلر دا به کرنټ انټرول کو. او یو زبردست زون دا 34 82 نه والا او 32 85 پورې. او بل زون دا یو زبردست زون دی او ډیلیټ به یې کو. د دې فیب چې دی دلته د دې کینډل میډ پوینټ واخلو، دا میډ پوینټ دې ته چانسز شته چې راشي 35 72. ټوله غونډه دنیا په دې 35 72 به ښه سټرانګ بایینګ کوي. پینتیس بہتر ته چانس شته. نو نیکسټ منت نیکسټ ایئر چې دی اول به د دې لو سویپ کېږي، هله بیا کته راځي. نو 5600 یو ځل بیا ټارګټ کېدی شي. منلی ته راشو، منلی ټایم فریم دا ټول لانچ به ډیلیټ کړو.
4305 او دا ريزिस्टنس څخه ښکلی زبردست ريزिस्टنس دا ویک او دا باډي دواړه شامل شو. منلی کې دا ریجکشن وګورو نو 50% نه لاندې کلوز شوی دی 50% نه لاندې کلوز شوی دی نو لاندې چې کلوز شي نو د سیل انډیکیشن کوي نو سیل انډیکیشن باندې کوم ځای پورې دا ريزिस्टنس ایریا ده بلکې 4509 والا 4550 پورې دا ريزिस्टنس ایریا ده ښکلی سپورټ ایریا ده دلته ريزिस्टنس او دا بیکم سپورټ دا ول ريزिस्टنس او سپورټ او بل دا ريزिस्टنس او دا سپورټ دا په خپل ځای او دا لړۍ سپورټ دی دا هم سپورټ دی نو دا ډرا شو دا به کرنټ انټرول کې پاتې کړو د دې ویلیو به ولیکو دلته دا 55 4509 او 4550 4509 او 4550 نو دونه خاص څه پکې نشته او ټارګټ په دې کې هم هاي current interval only په یو کېندل دلته د 50% نه اباو کلوز شو د H4 50% د کېندل نه اباو کلوز شو د H4 ماله به مونږ بایک کو د H4 دلته خاخ کوله کېندل کلوز شو دا کم دی نه 4960 نه 4960 نه خاخ کوله کېندل د H4 کلوز شو ماله بایک کو اوس راځو ویکلی ته ویکلی کې ټارګټونه ټول پوره شوي دي دا هم ډیلیټ کړو دا انورټډ هیمر ټایپ دی انورټډ هیمر او انورټډ هیمر دی انورټډ هیمر د دې باډي 50% واخلو کلوز کم ځای شي نو باو شوی دی نو دا های سویپ کېدی شي په نیکسټ ویک کې دا های سویپ کېدی شي نو اول به دا ټارګټ دا لو د دې لو نه سویپ شي اول به د دې دواړو لو ټارګټ بلکې د دې لو ټارګټ هم کېدی شي او بیا های ټارګټ وي نو له ټارګټ دلته امبیلنس دا فل کېدی شي بیا د دې لیکویډیټي به واخلي 4514 کم چې په منثلی کې ټارګټ دی د دې لو بم سویپ شي کم چې لاست ویک لو د دې لیکویډیټي به واخلي کچا باین کړي دا او اس ال به ولګي دلته چا ور کړي په دې ريزिस्टنس بیکم سپورټ باندې د دې اس ال بم والی بیا په دې ريزिस्टنس چې چا هولډ کړي د دې لیکویډیټي بم والی او کله لیول دا 36 43 او 42 75 دا یو زبردست لیول دی په ویکلی ټایم فریم کې د دې کلوزینګ دلته نه شوی د دې کلوزینګ معلوم سیګنل شوی نو فیبر واخلو او های ټو لو دا ټول ټارګټونه ډن کړی دی او بیا ډن راغلی دی نو که یو کینډل دلته د H1 کلوز شو دې ځای نه اباو یو H1 کینډل کلوز شو ښکلی زبردست د پانچر راغلو نیکسټ ویک کې زموږ ټارګټونه 42 52 72 او بیا که دلته یو H1 کینډل کلوز شو های سویپ کېدی شي 5600 او که دلته یو H1 کینډل کلوز شو بلو سایډ دلته یو H1 کینډل ښکلی کلوز شو نو ډایرکټ 3000 پیپس به کته دی راځي 4300 ته
H1 کینډل به ټول خپل ټریډینګ کوو نیکسټ ټایم دا زر کرنټ انټرول کې پاتې دلته سیلر نښتې دي نو دلته چې سیلر نښتې د هغو به اکاونټونه واش شوي دلته د هغوی اکاونټونه به واش شوي نو اوس که دلته بایرز نښتې دي په دې ریجکشن کې کوم چې لانګ ریجکشن هغه به اول فیل کوي کوم چې لانګ ریجکشن هغه به اول فیل کوي چاته بیک ټیسټینګ وکړو نو کوم چې لانګ ریجکشن هغه به اول فیل کوي کوم چې لانګ ریجکشن هغه به اول فیل کوي دلته فیلینګ راځي نه دلته نه فیل کړی نو فیل کېدی هم نشي او چانسز دی کوم چې لانګ ریجکشن اول هغه فیل کوي کوم چې لانګ ریجکشن اول هغه فیل کوي د هغې 50% فیل کوي نو د دې چې 50% یې واخلو د دې ریجکشن کوم چې ویک دی زمونږ ټارګټ اول دا ده چې دې ځای ته به راځي 500 ته به راځي دا یو ښکلی سیل زون هم دی دا 75 نه واله کې 80 نه 65 500 دا یو سیل زون کېدی شي ښه سټرونګ سیل زون کېدی شي بیا به هله ګولډ ډاون راځي د دې لو او د دې لو نو دوه پاسبلیټیز دي اول د دې لو سویپ شي بیا لږ بره لاړ شي بیا د دې امبیلنس لیکولیټي واخلي بیا دې نه دا به سیل زون شي دا راشي نو د دې دلته به کنفرمیشن میلاویږي خامخا په 4300 کې پر سایډ موومنټ کېدی شي 5600 یو دا پاسبلیټي ده ډایرکټ په منډې باندې او بل پاسبلیټي د دې 50% د دې ریجکشن 50% کمپلیټ شي دلته کنفرمیشن میلاو شي او واپس د 4300 ته راشي نو سیلینګ به په ګولډ کې نه کوو داسې تاسو سره آیډیا شیر شول موږ به صرف په 4300 کې که میلاو شو نو ښه ښکلې باینګ به کوو په 4300 کې لانګ ټرم دپاره به یې هولډ کوو راځو ویکلی انالیز ډیلی ټایم فریم ته ډیلی ټایم فریم ته نو ډیلی ټایم فریم کې یو سټرونګ ریجکشن لاندې سایډ اغستی دی دلته دا امبیلنس و اف وي جي وه دلته دې ځای کې یو دا اف وي جي وه دلته نورې اف وي جیانې نه وې یو دا اف وي جي وه دې نه ریجکشن خو خپلې اغستی و یو دا اف وي جي ده نو باینګ لیول دا امبیلنس ورته هم پاتې دی 4620 او 48 کې یو ښکلې باینګ کېدی شي دا هلته هم باینګ بیا راتلی شي دا ډیلیټ دا لاینز هم ډیلیټ هر څه کلیر شي د دې ټول لیکولیټي واغسته د دې فیر ویلیو ګیپ او دلته سپورټ و ښه ښکلی نو 4740 او 800 کې ښه ښکلی سټرونګ سپورټ و د دې لیکولیټي واغسته اوس په M30 کې M30 کې که په دې لیول باندې کنفرمیشن میلاو شي M30 کې واپس کته راشي او خلک یې بای کړي
بیا کته راشي دا یو ښکلی سپورټ کیدای شي. انټرول اونلی دا دې لیول نه یو ځل باینګ کولی شو او ډایرکټ دې لیول نه باینګ تللی شي. دا اف وي جي په ټارګټ وي بیا به کته راشي بیا به د ريزسټنس نه کته راشي تللی شي ډایرکټ سبا باینګ تللی شي ځکه چې دا resistance او become support د دې سپورټ لیکولیټي ټوله واغسته دا یو strong support و خپل strong support و د دې ټوله لیکولیټي واغسته ډایرکټ باینګ تللی شي سبا. او بل فیب راواخلو دا لو او دغه های لګېدلی 61 نه ریجکشن اغسته یو مین پوینټ پکې دا د ډیلی ټایم فریم کې د 61 نه ریجکشن اغسته او 50 نه اباو 50 نه لاندې کړو شي نو دې برتلی شي ګولډ سبا برتلی شي ډیلی ټایم فریم وي زموږ کم ټارګټ دا لیول به ټارګټ 5100 او 5300 دې ریجکشن 50% 5300 بس راځو په ډیلی ټایم فریم کې بل ښه ښکلی سپورټ دا سپورټ کوم ځای کې دی دا ښه ښکلی سپورټ ده او دلته امبیلنس د دې لیکولیټي واخلي د دې 46.2 او ښه ښکلی دې لیول نه تللی شي ډایرکټ هم تللی شي دا به سبا پته لګي سبا سهار نو ډیلی ټایم فریم اپ ټرینډ کې دی او ویکلی ټایم فریم هم اپ ټرینډ کې دی ډیلی هم اپ کې دی او ویکلی هم اپ کې دی نو ښه ټریډران چې هغه غټ ټایم فریم فالو کوي H4 time frame H4 time frame کې دا ټول ارڅه به ډیلیټ کړو نوې انالیسیس به په H4 time frame کې دا ټرند لاین به هم ډیلیټ کړو دا ټرند لاین که دا لاین دی که نو ښکلی سترونګ ریجکشن یې اخیستی و دې ټرند لاین او بیا یې بریک کړو او بیا یې ریټیسټ هم کړو دا به هم بل ټرند لاین دا فالو کېږي نو د دې لیکولیټي واخیسته او کلوزینګ یې دننه وکړو کلوزینګ یې دننه وکړو نو دا وینئ دا ټرند لاین دی د دې لیکولیټي واخیسته کلوزینګ یې دننه وکړو دا انالیسیس دی په بره سایډ ته تللی شي په ډیلی ټایم فریم کې هم وایي بره ځم او په H4 کې هم وایي اپ سایډ موومنټ تللی شي نو دې ټوټل ټرند لاین لیکولیټي واخیسته دلته ورته ښه ښکلی سپورټ و دی ډایرکټ سبا بره تللی شي کوم ځای پورې بره تللی شي یو خو دا اف وي جي ته بل اف وي جي دلته دا اف وي جي ده په H4 کې سپیس به فل کوي او بل دا یې فل کړی دی که دا اف وي جي فل کړي واپس ریجکشن که میلاو شو د دې اف وي جي نه ریجکشن میلاو شو دا ټرند لاین به یو ځل بیا سپورټ کړي دا به بریک شي او دا بیکم resistance becomes support او کوم ځای پورې تللی شي 5200 او
3500 ته تللی شي 5300 ته 5300 ته تللی شي دا به په نیکسټ ویک کې ټارګټ وي 5300 په ډیلی ټایم فریم کې هم او په ویکلی کې هم او په H4 کې هم دا واړه سپورټونه چې دي دا به ډیلیټ کړو په ډیلی کې دلته MSS شوی دی په دې ډاون ټرند شروع شوی دی دلته MSS شوی نو MSS نه لاندې دی FEG نه ریجکشن اخیستی دی واپس دې سپورټ نه اباو دې ځای کې رنج هم کیدای شي او هغه چانسز لو شته د FEG نه ډاون راغلی شي 500 نه دلته MSS شوی دی ډاون ټرند کې H4 کې ډاون ټرند سٹارټ شوی دی نو باینګ چانسز لا نشته او تریپل سو نه اباو کلوز شي الو به باینګ کوو دا ټرند لاین هم فال کېږي ټرند لاین دی کوم ټارګټ دی 4400 د ټرند لاین که لیکولیټي واخلي کنټرول C کنټرول V ټرند لاین میډ پوینټ معلوم کړو پوینټ معلوم شي دی به لږ ډاون کړو تریپل سو نه دی باید تللی شي تریپل سو نه دی واپس سیل راتلی شي بس H1 H1 دا لیکولیټي به ټارګټ او په H1 کې دلته سټرونګ ریزسټنس دی بیا په H1 کې دلته MSS شي او فیم چې راواخلو دلته دې ځای پورې دا یو ټارګټ دا دی 5200 دا فیر ویلو ګیپ یې ټچ کړی نو دا فیر ویلو ګیپ ټارګټ دی دا به هم ډیلیټ ویلو ګیپ ټارګټ دی بیا راځي 5312 او 5 strong cell zone دی T5 61 دا H1 کې میسج شوی دی ډاون ټرند نو موږ د برنه سیل کوو 61 نو به سیل کوو او دلته ښه ښکلی strong fair value gap دی دا ګیپ فل کېدلی شي بل ګیپ دلته په 50 لیول باندې دلته ګیپ و هغه یې ټچ کړی دی دا بیا اترسي وایي دا فل کېدی شي دلته فیر ویلو ګیپ و دا یې هم ټچ کړی دی دا چې دی ښه ښویېدلی وي
ډاون سیټ ته تللی وی. دا یو سترانګ ريزिस्टنس لیول دی. یو 45.95 او 45.48 دا سترانګ ريزिस्टنس دی. که دې ځای ته راشو دې ځای به ښه سترانګ سیلینګ بیا راتلی شي. دې سترانګ سیلینګ راغلی بیا دې ځای نه به واپس یو ځل بیا سترانګ سیلینګ راتلی شي دې بورډ لیول نه. دا به ډیلیټ کړو. دا MSS لیول دی دې ځای نه الریډي سیل راغلی دا به هم ډیلیټ کړو. دا ټرین لاین راشي او په لاست ویکلی انالیسس کې دا یې ټچ کړی دی او ښکلي باینګ ورکړې وه. چا فالو کړی دلته ورته سپورټ هم و 5100 او 3050 پیپس ورکړي دي مطلب 3500 پیپس یې ورکړي دي. دلته 5100 ښه ښکلي سترانګ لیول و. دا لیول به هم ډیلیټ کړو. بیا دا میډ پوینټ به هم ډیلیټ کړو. دلته دا بل ټرین لاین ټچ کړو نو دې هم ښه ښکلی پروفیټ یې ورکړی او د بل ټرین لاین پورې بیا یې ریجکشن واپس واغست. دا لیول یې به ډیلیټ کړو اوس. دې هم کار ونه کړو او لاست دا وه دې هم کار ونه کړو. دا به هم ډیلیټ کړو. سبا به ویټ کوو 5300 ته دې ځای نه به سیلینګ کوو. او که یو کینډل د M15 دې ځای نه اباو کلوز کېږي 5000 نه اباو د M15 نو باینګ الو کولی شو. ډایرکټ باینګ نشو کولی. دلته سیلر سترانګ دی په دې لیول باندې سیلر سترانګ دی چې کله 5300 نه اباو یو کینډل کلوز شو د M15 5000 نه اباو کلوز شو ښکلی ګرین کینډل کلوز شو هم هله باینګ کوو. دلته لا سیلر سترانګ دی او که دی نور ډاون ځي نو دی څونه ډاون تلی شي. یو لیول دا دی 4620 او بل لیول دا دی 4420 او بل 40 چې یو M15 کینډل کلوز کېږي نو دا به ټارګېټ که اباو کلوز کېږي هغه به ټارګېټ وي. دا به هم ډیلیټ دا ټرین لاین. پانچ هزار نه اباو M15 کینډل ښه ښکلی کلوز کېږي نو ټارګېټ 500 نه که لاندې دې لیول نه کلوز کېږي 4619 یو ټارګېټ 4420 که دلته M15 کینډل کلوز کېږي بل ټارګېټ 4180 نو کوم ځای نه ښه ښکلی باینګ راتلی شي ویکلی انالیسس کې ویکلی ټایم فریم کې یا ډیلی ټایم فریم کې 4300 نه ښه ښکلی سترانګ باینګ راتلی شي. وجه یې څه ده دلته ښه ښکلی یو ګیپ پاتې شوی دا ګیپ فل کېدی شي او بل دلته هم ګیپ دی 4300 کې کوم ځای کې ګیپ دی 4300 کې دلته هم یو ګیپ پاتې شوی کې دا ګیپ فل کېدی شي غټ ګیپ دی بل ګیپ دا یو دی دا هم یو ګیپ دی دا اخرنی ګیپ دی دا ګیپ به فل کوي 3 ګیپونه دي ورته په H1 کې به فالو کوو نو سهار د وخته ما تاسو ته وویل چې M15 5000 نه اباو کلوز کېږي باینګ به کوو ډایرکټ که لاندې کلوز کېږي بیا به سیل کوو. سیل به د کوم ځای کې پورې کوو د 4000 پیپس به تیالو
بیا که دلته M15 کینډل لاندې کلوز شو سیل به کوو، که بره کلوز شو سیل به بندوو او باینګ به کوو. دغه بلو لاین به فالو کوو. تباه او په دې ویک کې څه دي ریډ نیوز دي. احتیاط به کوو چې دا ویک ختم شي NFP هم وشي مارکیټ به لږ کلیر شي. امید ده چې د ټولو اکاونټونه به واش شي د خیره. د څه د وجې ریکس منیجمنټ د وجې نو خپل اکاونټونه باندې لږ رحم وکړئ. مارکیټ په تیزۍ کریش را روان وي نو هغې کې بیا مسله وي چې کله مارکیټ داسې وړوکې وړوکې کینډلې سټارټ کړي نو هلته خلک خپل باینګ او سیلینګ کوي وړې وړې کینډلې. په تیزۍ مومنټ سټارټ کړي نو څومره پورې دی سټاپ شوی نه وي زیله نه وي راغلی نو ډېر ښه ټریډران ټریډ نه کوي چې کله زیله راشي هلو بیا ټریډ سټارټ کړي. اوس سیلور وګورو زر زر سیلور کوم ځای ټارګټ کیدی شي په ډیلی ټایم فریم کې یا په ویکلی کې. دا لیول یې په تیزۍ بریک کړو نو چې دې لیول نه اباو وړې وړې کینډلې شروع شي نو دا به ښه ښکلی باینګ لیول وي 95 نه اباو به باینګ کوو. دلته دا فیر ویلو ګیپ و دې له ریسپیکټ ورکړو او دلته دا ښکلی سپورټ و نو دې له هم ریسپیکټ ورکړو. دا سپورټ مې درته په لاست ویک کې ډرا کړی او چا په 73 کې بای کړی نو ښه ښکلی پروفیټ کې وي. او دلته دا په تیزۍ بریک شو نو د دې سیل کوم ځای راځي کنفرمیشن په دې ځای کې نه و. او سیلور سبا هم اپ ټرند سټارټ کیدی شي واپس. دلته دا ټارګټ به د دې نه لږ ریجکشن بیا دا سیلور د دې 95 نه ډاون راغلی شي 95 که بریک شو نو ښکلی باینګ به بیا او دا ټارګټ ټیبل دا ټارګټ دی دا به ډیلیټ کړو. دلته دا بیویش شوی دی بیویش یو دا سپورټ و دې سپورټ لیکولیټې ټوله واغسته او دې سپورټ اوچت کړو. دې سپورټ چې اوچت کړو دې باینګ تلی شي. یو دا ریزسټنس لیول دی په 91 نه لږ ډاون راتلی شي بیا 94 نه لږ ډاون راتلی شي که 95 یې بریک نو ښه ښکلې لانګ ټرم باینګ ده. په ویکلی کې څه په ویکلی کې دا ښه ښکلی سپورټ و دا غټ سپورټ په ویکلی کې سپورټ و نو په ډیلی کې کنفرمیشن ګورو په ډیلی کې دا کنفرمیشن نشته. راځو یورو ته یورو په باینګ سایډ کې ده یورو به هم د FVG نه تلی شي د FVG نه تلی شي دا ریزسټنس و نو دی سپورټ نه واپس باینګ سایډ ته تلی شي. US oil US oil دلته د ډیلی یو سترونګ ریزسټنس چې که دی بریک و هیمر هسې هم جوړ شوی دی بل 68 72 او که فنډامنټل حالات ښه شو دلته یو سترونګ سپورټ جوړ شوی دی 61 نه باینګ کوو بیا فنډامنټل حالات ښه شو دی به کرچ کېږي یو سپورټ دا دی 56 داسې ریسکي دی یو 60 او بل 56 او که فنډامنټل ښه نه شو نو دی ښه سترونګ باینګ سایډ ته تلی شي. دلته دا سترونګ ریزسټنس دی
نو 72 پورې د چانسز شته. جی پی یو ایس ډي دا ټرین لاین ټچ کېدو دپاره واپس راتلی شي. دلته به سټرانګ باینګ دا لیول دی په ډیلي کې. دې لیول ته راشي هلو به باینګ کوو. دې لیول ته راشي هلو به باینګ کوو. یو دا کنفرمیشن میلاو شو په وړوکي ټایم فریم کې. هلو به باینګ کوو. دې ټرین لاین معنا د اف وي جي هم ده. باینګ سیټ ته بیا تلی شي. ډیلیټ جی پی یو ایس ډي جی پی وي جی پی واي دا باینګ لیول ښکلی. که دا یې بریک کړو نو هله به باینګ ځي. یو کینډل که د ایچ 4 کلوز شو هله به باینګ سایډ موومنټ کولی شو. نو دې ځای ته به ویټ کوو. سټرانګ سپورټ دی یو ایس ډي جی پی واي. دا خپل کار وکړو. دلته کنفرمیشن میلاو شوی دی. خپل سپورټ بل جوړ شوی دی. دی باینګ سایډ ته تللی دی. واپس دې لیول ته راتلی شي. دا ګیپ به ټچ کړي او واپس کته دی. دا سپورټ به یې اوچت کړي. بی ټي سي به په ویکلی انالیسیس کې وګورو. کوم سپورټ چې ډرا شوی و د هغې نه یې سپورټ اخیستی دی تللی دی. کم 75 نه بی ټي سي 45 نیکسټ ټارګټ دی. بی ټي سي 45 نیکسټ ټارګټ دی. بی ټي سي 45 نیکسټ ټارګټ دی. دا ډیلی ویکلی انالیسیس نیکسټ ویک کې به زه په خپله ټریډ نه کوم ځکه چې حالات ګډوډ دي. فنډامنټل هم او ټیکنیکل هم مارکیټ کلیر نه دی. احتیاط به کوو. د بل ویډیو پورې اجازت غواړو. د خپل صحت خیال ساتئ. د خپل فیملی والا خیال ساتئ او الله حافظ.